د مزدورانو ورځ مانځل دا خو یو انقلابي وخت و چې د دې ضرورت محسوس شو او تاسو ته پته چې د شکاګو د مزدورانو نه دا خبره چالو شوه ځکه چې هلته صنعت ډېرو کارخانې ډېرې وې او هلته مزدوران ډېرو او د مزدورانو دپاره وخت مقرر نه او دغه رنګ به د شپې ورځې چې څنګه کار به یې ته اخیستو لکه د زناور په حساب به انسان کار کو وخت رالو مزدوران یوځای شو ای خپله مطالبه وکړه چې 8 ګنټې به کار کو 8 ګنټې به چې کوم دی نو خوب کو او 8 ګنټې به زموږ سبق او تفریح وي دا 40 ګنټې هغوی تقسیم کې د وخت خانانو سرمایهدارو ای به ورپورې خندل چې دا دوی څه وایي پیسې اخلي او کار به کوي د دې څه مطلب چې زه دومره به کوم دومره نه کوم وخت تېرېدو په هغوی باندې ګولۍ وورېدې ډېر خلک پکې شهیدان شو او نن چې دا مونږ او تاسو راغونډ یو دا د هغې ورځې یاد دی چې 1886 کې دا واقعه شوې وه او نن مونږ دلته تاسو مزدوران په مختلف شکل کې که هغه مسلمانان دي او که د نور مذهب سره تعلق لري مزدور بنیادی طور محنت کش دی او دا د محنت صله ده هر چا د هغې تقسیم کړی دی د سرمایهدارانو نظام خپل تقسیم دی مذهبي خلکو خپل تقسیم دی د سرمایهدارانو نظام خپل تقسیم دی غرض دا چې محنت کش ته د هغه د محنت صله پکار ده او په وخت پکار ده دا زمونږ اکای نامدار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هم کړې ده او داسې ورپسې ځه او دا چې مونږ نن تاسو ټول ولاړ یو او د شکاګو خبره کوو نو دا د یو نظام چې دې ته کمیونیزم سوشلیزم او د هغې په مقابل کې کیپیټلیزم په کیپیټلیزم کې د مزدور استحصال دی او سوشلیزم کمیونیزم یا اریویزم یا اسلامیزم هغې کې چې کوم دی د انصاف په بنیاد مزدور ته خپله صله ده دا د دې نچوړ دی اوس مزدور سړی هم کیدی شي مزدور ښځه هم کیدی شي او مزدور هغه ماشوم چې هغه بالغ په نابالغه باندې کار نشته زمونږ په معاشره کې غریبي دومره زیاته شوې ده چې ټول ماشومان کار کوي د ماشومانو وخت دا د سبق وخت دی دا د تعلیم وخت دی نو چې زه په ده باندې د سکول ویلو په وخت کې سبق ونه ویم نو دا خو د مزدور زوی بس مزدور شو که نه نو هغې غوښتله چې د مزدور زوی دی مزدور او د خان زوی دی خان نو ګرانو ملګرو دا ډېره لویه سلسله ده دا ډېره لویه خبره ده خو په معاشره کې د انصاف د راوستو دپاره دا لازم دي زمونږ خو دلته کارخانې هم ختمې شوې یو ټیم و د 70 نه والې تر 90 پورې زمونږ په دې علاقه کې کارخانې وې دا زمونږ نوښار دی دلته چې کوم دی د کپړې کارخانه وه د غوړو کارخانې وې د صابون کارخانې وې لاړ شئ چې تاسو ته اوس کارخانه ښکاري و که نه دلته به زمونږ په دې کې دې علاقه کې 8000 کسان په دې کارخانو کې او په سایکل به تلل نوکري به یې کوله نن هغه کارخانې نشته په کار دی چې دا د 8 په ځای اوس 8000 وې نو هغه 8000 هم بېروزګاره شو زمونږ د معاشرې چې کوم ترتیب دی او دا کوم نظام روان دی دا به نور هم په تنزل باندې د مزدورانو د محنت وخت تقسیمول دا یو لویه سلسله ده او دنیا چې آباده ده تر دې دمه پورې دا د ظالم او د مظلوم جنگ روان دی او دا به تر قیامته پورې وي دلته مونږ تاسو چې ناست یو په دې وخت کې مونږ مزدور ته هغه حق غواړو چې کوم د ده جایز حق دی او مونږ داسې نه یو چې ګینې مونږ د دولتمند مخالف یو نه چې چا په رښتیا دولت ګټلی خدای دې نصیب کړي خو چې چا په ظلم ګټلی نو خدای دې نه نصیب کړي دا دولت ګټل په محنت ګټل ډېر ګران کار دی دا داسې نه ده ته زکات ورکوه ته خیرات ورکوه ته صدقه ورکوه ته بیا دولت جمع کړه او ته چې دا مرداره راوړې او په دې شي کې ورټومبې نو خود به جمع کړې چې نه پکې غریب منې نه د هغه حق منې نه خدای منې نه رسول منې نه غریبي منې نه انسانیت منې نو داسې دولت خو د قانون سره مو هماغه دولت یې وله په سر کېښو په ځمکه کې روانه
دا زمونږ او ستاسو د انسانانو دنیا ده. زه دې خبر له راتلم چې ګرانو ملګرو په دنیا کې نظامونه دي مختلف. تر اوسه پورې مذهبي نظام په حقیقت کې په یو ملک کې نه دی راغلی. تاسو ټول زمانه په دې خبرو ښه پوهېږئ. ګینې د اسلام د نظام مطابق خو دلته درته وویلی شو چې خوله به وچني چې تا به وله اجرت ورکړی. دلته مزدور به مزدوري وکړي نو بیا به یو میاشت خپلو پیسو پسې ځي راځي. جي ما کار کړی نو جي ماله پیسې راکړه که نه. نو ته سوچ وکړه دې ته اسلام وایي. او ګرانو ملګرو د اسلام په روح سره خو زمونږ په زړه باندې چې کوم دی نو درب دي دربه وایي په آخرت کې به حساب کېږي. نو دی وایي چې زمړه ګورو به دی خو نه ټیک کېږي چې نغد حساب ورسره کړي. چې دی وایي ور مې نه کړ نو ګرفتار یې کړ، ور مې نه کړ د حق دی، ور مې نه کړ د دولت دغه چې کوم دی نیلام کړه هر څه به ټیک. سزا چې کوم دی هغه زمونږ د عقیدې مطابق ډېره لیټ میلاوېږي چې څوک پوهېږي نو خدای په دې دنیا هم چې کوم دی نو سزا ورکوي، خو موږ نه پوهېږو. زه ګرانو ملګرو د دې خبرې نه مې مطلب دا دی چې دا کوم نظامونه زه یادوم نو تاسو موږ ټول حقیقت کې مسلمانان دلته ناست یو، خو په دنیا کې دا نظام چې راغلی دی دا سرمایه‌دارانه نظام په ضد باندې چې سرمایه‌دار به د غریب سړي شپه ورځ نه کته او مزدوري به یې پې کوله او د هغه په وینو به یې خپلې پیسې ګټلې. مزدوري به غریب کوله، دولت به د یو څو خلکو لاس ته تله. رالو پکې یو فلسفه راله، یو نوې دنیا راله او په دې ځای کې مارکس چې کوم دی هغه خپله مارکسیزم تیوري ولیکله او هغه تیورۍ په بنیاد باندې چې کوم دی په روس کې لینن چې کوم دی نو انقلاب راوسته او دلته په چین کې چې کوم دی موزیتونګ انقلاب راوست. دا دوه انقلابه یو د مزدور انقلاب دی او بل د کیسان انقلاب. چین کې د کیسان انقلاب او په روس کې د مزدور انقلاب. هلته کارخانې ډېرې نو مزدوران ډېر. دلته چې کوم دی کرونده ډېره وه په چین کې، دلته چې کوم دی کیسانان ډېر. او دغه رنګ په روس کې هم چې کوم دی نو انقلاب راغلی او په چین کې هم انقلاب راغلی. د روس انقلاب تفصیل کې نظم کومو مرحلو نه تېر شو، څنګه وشو څنګه دی، نن هغه په هغه شکل پاتې نه دی. او چین لږ ګزاره کړې ده او هغوی په هغې کې ماډریشن کړی دی، مطلب چې هغې کې یو چینجز راوستي دي او سرمایې دی ورپکې خاص حصه ورکړې ده. نن په چین کې هغه نظام روان دی د کمیونست پارټۍ په حیثیت باندې، د سوشلیست پارټۍ په حیثیت باندې. او تاسو وګورئ نو نن په دنیا کې د مزدور په نوم باندې چې د چا کنټرول دی نو یا د روس دی یا د چین. دا ما او تا خو هسې ځان نه مطلب چې مزدور نن تاسو چې د روس سره به د چا د دې روس سره به چې چا ملګرتیا کوله نو چې تا به ماچس جوړولو ته به غریب وي نو تا به هغه له ماچس ورکو نو هغه به درله بدل کې ټینک درکو. مال کې بدلې مال. او دغه رنګ چې کوم دی د چین تاسو اوس وګورئ په دې ټوله دنیا کې چې څومره میټیریل جوړېږي، هغه که ټي وي دی، که ریډیو دی، که کپړه ده، که موټر دی، او چې کوم شی اصله یادوئ، که جهاز یادوئ، دا ټول چې کوم دی چین جوړوي او د ټول نه ارزان جوړوي، خلکو له یې ورکوي. دا زما د دې نه دا مطلب نه چې ګینې اصله ورکوي نو ښه کار کوي، نه، اصله نه ده پکار. اصله زمونږ د باچا خان د سوچ او فکر مطابق مونږ د عدم تشدد خلک اصله چې دې جوړه کړه خل وایي د ځان حفاظت پکې خو بل به پې ولیکه دې ته حفاظت وایي که معاشره هغه پکار ده چې د یو بل احترام کړو، د یو بل حق منو.
دا د انصاف په بنیاد دی او دا د آئین او د قانون په بنیاد. لہذا نن چې موږ دلته راغونډ یو په دې بنیاد راغونډ یو چې موږ د دې پاکستان دننه د مزدور دپاره انصاف وغواړو، بیا په ټوله دنیا کې د مزدور دپاره انصاف وغواړو، او چې د چا کم جایز حق دی چا وله ورکړو. لہذا په دې وخت کې د پاکستان دننه ماحول دا مزدور کش ماحول دی، مزدور کش، لکه مزدور چې وجني دغه ماحول، او داسې ماحول دی چې کارخانې بندېږي، روزګار ختمیږي، کرایه نه چې کم دی نو کم ته مزدور اجرت دی کمیږي، او ګراني ورځ تر ورځه سیوا کېږي. دې کې مزدور ژوندی پاتې کېدی شي. دا هغه د انصاف ځای دی چې دلته به مونږ او تاسو انصاف کوو. زمونږ د پاکستان 73 آئین شته، هغې کې د مزدور حق شته، ورکوي څوک؟ د مزدورانو تنظیمونه ختم شو، او نن سبا که لږ مزدور شته نو هغه د کویلې مزدور پاتې دی چې څه ته مزدور وایي، نوره خو کارخانې نشته. تاسو د کویلې د مزدور د ژوند نه خو ځکه خبر یې چې تاسو په خپله ناست پکې یئ، خو اکثریت د دې نه خبر. غرض مې دا چې په دې ځای کې چې دا اوس سیستم روان دی، دا سیستم د مزدور مخالف دی. دې وخت کې مزدور د څوک خبر هم نه دی چې مزدور باید څه تېرېږي، او تاسو چې کله خبر واورئ نو وایي به چې د کویلې کان را پرېوتی دی. نو تاسو په دې پوهېږئ چې کان را پرېوځي دا څه شي؟ 40 کسان، 80 کسان، 200 کسان، 300 کسان دننه پکې کار کوي، هغه پې کښېني، بیا ترې یو یو روباسي، دا شهید شو، دا شهید شو، دا شهید شو. او په دې کې زیاتتر زمونږ زیات خلک چې کوم دی هغه د شانګلې، د سوات، دیر او د دغه علاقو دي، د کوهستان، ځکه چې په غر کې کار کول د هر چا کار نه دی. اوس انصاف څه ته وایي؟ چې ده ته دا پروټیکشن هم نشته چې دی د کویلې کان نه کویله راوباسي. اوس خو مشینونه ډېر مخکې لاړل، اوس خو ډېره ترقي وشوه، په کار دی چې دا سیستم دلته راشي او مزدور ته د هغې خپله سیله ورکوي او مزدور هم په ارام شي. داسې نشته. اوس چې داسې نشته نو نظام به بدلول غواړي که دا په خیرات نه کېږي، دا په مینت نه کېږي، دا په زاره نه کېږي، دا په یووالي، په اتحاد او په اتفاق کېږي. اوس به مزدوران دا فیصله کوي چې کم په دې ملک کې داسې خلک دی چې هغه رښتیا مزدور مني. دې خبرې ته لږ سوچ وکئ. دا داسې نه چې بس تاسو وایئ چې بس ټول هم راوستي نو په دې ملک کې د هر چا په نمبر حکومت تېر شوی دی. چا د مزدور سره ملګرتیا کړې ده؟ څوک کارخانې سره کارخانه جوړوي؟ څوک وایي چې مزدور ته د پروټیکشن میلو شي؟ څوک وایي چې د مزدور بچی د سبق ووایي؟ څوک وایي چې مزدور بچی سبق ووایي دی به مطلب نوکري کوي؟ څوک وایي چې دته به د نور انسانانو برابر حق میلاویږي؟ داسې څوک شته؟ او که وي نو تاسو یې ملګري یئ، او چې ملګري یې نه یئ نو دا خو عجیبه خبره ده چې د مزدورانو مخالف خلکو سره به ولاړ دي او تاسو یې مزدوران دې ښه شي. نو ښه شئ که نه، دا خو د خپل عمل خپله سزا ده که نه. د خپل خدای پاک وایي قرآن کې دي چې کم قوم څنګه وي د هغې د عمل مطابق د هغه حکمرانان بس ختم. دې د پاسه بله خبره کوم
تاسو به لږ په ایماندارۍ سوچ کوئ، فکر به کوئ چې داسې نظام به راځي چې د مزدور به پکې حق وي. دا به څوک راولي؟ دا به څنګه راځي؟ دا کارخانې به څنګه پروټیکشن کې؟ زما د کراچۍ کې د سټیل کارخانه وه، لاړ شئ ایران کې هم د سټیل یو کارخانه ده. زه چې کله منسټر وم نو مونږ یې بوتلي وو، وزیر اعلی صاحب په قیادت کې تللي وو. هغه یو کارخانه ټول ایران چلی، بار دنیا ته چې کوم دی نو هغه دوی پې پابندي راګوري، هغه سپلاین کوي او زمونږ سټیل میل ختم شو. چا تپوس کړی دی؟ زمونږ د ټول نه غټ د مزدورانو ښار چې کوم دی کراچۍ، او په کراچۍ کې د مزدورانو سټیل میل ختم. چا وخوړو؟ موږ وخوړو، پیریانې وخوړو. هغه چا وخوړو چې کوم د مزدورانو خلاف دي، ای نه غواړي چې مزدور دې مضبوط شي او دته د خپل حق میلو شي. لہذا نن زما په دې ځای کې دا چې مو تا ناست یو، دلته خو ژوند هم په خطره کې دی. ته خو لږ دې میدان ته وځه، شل کسه به ته وایي هلکه دلته مه ګرځه، هلکه ولې مه ګرځه؟ وبلیږي. څوک بلیولي؟ وایي پته یې نه لګي، نامعلوم خلک بلیولي. دلته مه ګرځه، څه چل خو تش دماکه به وشي. دې سکول ته مه ځه، دې ځای کې به دماکه وشي. دې جومات ته مه ځه، دلته به دماکه وشي. دا تاسو په نظر کې نه دي؟ نو چې چېرته سهار او ماښام دماکي کېږي، د سکول ماشومان شهیدان کېږي، د مدرسې ماشومان شهیدان کېږي، زما خویندې میندې په بازار کې شهیدانې کېږي، دلته چې کوم دی مقبرې شاړې شوې، حجرې شاړې شوې، زما وطن خوار شو، مزدور به د کوم ځای نه راځي؟ او دا څوک کوي؟ دا هغه څوک کوي چې تا له خدای کوم دولت درکړی دی، دا دولت درنه قبضه کوي. نو تا زه خو د دې دولت مالکان یو که نه؟ نو چې مالک پاتې نه شي بیا خو بس تاران دی. نو نن ستا او زما په خاوره خاص کر 50 کال وشو چې دلته بدامني ده. ګوره مختصر کومه، دا یو جنګ خو اوس روان دی، دا خو پوهېږئ، په دې خو پوهېږئ که د ایران، امریکې، اسرائیل دا جنګ روان دی. امریکې وی چې زه به ایران په یو ورځ کې ټیک کړم، په یو ورځ کې ولا ټول قیادت شهیدان کړ. د خلکو هم دا خیال چې بس ختم شو. نه ایران په داسې ځای کې ولاړ دی چې امریکې ته یې پیزوان اچولی دی، همت ته یې که نه. ای وایي مونږ ختم کاوه، ته وایي چې زه ولاړ یم راځه. څومره به شهیدان کړي؟ او ایران نور هم مضبوط شو، متحد شو. او د دنیا کې څومره اسلامي ملکونه دي، ټول د امریکې تابعدار دي. او یو امریکې ته هغه سترګې وخوري، امریکا کېناسته، هغه ټرمپ لیونیږي، سهار او ماښام په سکند کې 20 بیانه ورکوي. خپه مې وښویده، د غر نه راکوي ورته مو، ولې مې ټیک نه دی. نن به چې کوم دی نو ایران ختموم او حالات اوس ښه شو، اوس به ټیک شي. دا څه لپاره تاسو خبرې؟ دا ټرمپ دا بیانونه ولې بدلوي؟ دا ځکه بدلوي چې دی وایي زه جنګ کوم، سټاک ایکسچینج چې کوم دی نو راپروزي. دومره خو به پرېږدئ سټاک ایکسچینج باندې د کاروبار چې کوم دغه دی راپروزي. چې راپروزي نو ټرمپ خپلو خلکو ته وایي لاړ شئ او دا شیزونه واخلئ، ارزان شي که نه. نو چې ویلي نو دی بیا وایي چې که خدای کړي خیر سبا پرې ورځم یا ایران ختموم. بیا سټاک ایکسچینج چې کوم دی هغه په بره شي، ځکه چې ایران ختمیږي او امریکا را روان ده، نو د ده دولت سیوا شي. نو ګرانو ملګرو، چې نن ټرمپ په خپله سټاک ایکسچینج خېجي او کوزوي، نو دنیا څومره تاوان وکړو او ټرمپ ګټي. دې ته چا سوچ کړی؟ خلک وایي امریکا ډېره تاوان کوي. نو امریکا تاوان کوي که نه؟ ټرمپ خو تاوان کې نه دی. د ټرمپ خو خپله اداره ده، دولتمندو خلکو د هغوی خپل ګروپ دی، ګروپ په ورډ کې، او هغوی پیسې ګټي. غرض مې دا چې دا نن چې کوم جنګ روان دی، دا هم
د سرمایه‌دارانه نظام د مضبوطوالي لپاره روان دی او دغه رنګ چې کوم دی د مزدور وینه څکل دي. نو غرض مې دا چې نن پاکستان په هغې کې یو روډه دا کوي وایي امن راولي، ډېره ښه خبره ده، مونږ هم خوشحالېږو، روان دي کار پکې کېږي، خدای دې وکړي چې امن راشي. دلته زموږ د هندوستان سره جنګ و 4 ورځو کې سیز فایر شو، یادم دي، دا هم ډېره ښه خبره وه. دا ستاسو زموږ په خاوره باندې 50 کالو شو جنګ روان دی، د دې چا سیز فایر وکړو؟ تاسو په دې خبره چې تاسو سوچ کړی دی دا ولې؟ آیا زموږ دا وینه د انسان نه ده؟ مونږ دردېږو نه؟ مونږ ښې ورځې په نصیب کې بني؟ مونږ به سهار او ماښام جنازې اوچتو؟ دا ځکه چې مونږ تاسو خپل وطن مونږ اتفاق لا نه دی کړی. مونږ په دې نیو پوهی چې په دې ځای کې به کوم نظام راوستل غواړي، مونږ په دې نیو پوهی چې د کومو خلکو به لار نیسو. دا ښار ناپرسان دی، پنجاب کې امن دی، سند کې امن دی، بلوچستان کې نشته او دلته خو سره نشته. او مونږ هر چا ته ډنګه ډنګه چې چا راته ډوګډوګې ووایو هغه پسې. ای زما عزتمند ورونو، ای مزدوران ورونو، ای محنت کش ورونو، ځان وپېژنئ، کام وپېژنئ او خپله خاوره وپېژنئ. ٹھیک تا چې دنیا کې وایي دنیا کې مزدور و ایک ہو جاؤ، خو اول خو د دې دا مزدور خو یو کوي، دلته خو مزدور ټوټې ټوټې دی. نو ډېر په دغه کې نظم خو چې نن زما په خاوره باندې دا دلته سره روان دي، دا ستاسو زموږ د خاورې خلاف سازش دی او خدای پاک موږ له دلته دولتونه راکړي دي او د هغې دولتونو د قبضې لپاره دلته په موږ باندې ظلم روان دی. هغه وایي که نو ظلم کسی نہ چیر کے دیکھو، ظلم کسی نہ چیر کے دیکھو، جاگ رہا ہے نیا سویرا، ڈلتا دن مجبور سہی، چڑھتا سورج مجبور نہیں، رات کے راہی تک مت جانا، صبح کی منزل دور نہیں. مونږ د خدای په بروسه باندې د خپل حالاتو د بدلیدو دپاره میدان ته وځو، خپل ژوند او حالات بدلو او د هغې چا لاسونه به مضبوطو چې هغه د مزدور په حق کې وي. دوست دشمن کې فرق وکړئ او چې کله تاسو خپل دوست دشمن کې فرق وکړو، عقل هم کار وکړو، هغه قوت به رایوځی شي چې په دې خاوره مین. نو زه تاسو ته دلته زما ټول د پارټو مشران ناست دي، ما ته ډېر خواږه دي، خو زه د خپلې پارټۍ ذکر کوم چې دا پارټۍ لا نه وي او چې ویم نو پاکستان نو څه د پاسه 100 کاله زموږ د پارټۍ شو. زموږ هم دا یو نظر دی، دا یو سوچ دی، دا باچا خان چې دلته تعلیم نشته نو هغه مدرسې کولو کې ماشوم ته د تعلیم ضرورت دی، نو مدرسې کولو کې خپل ذهن پکې داخل کو، خپله لور. باچا خان وی چې شعور راشي دی به پوه شي. بیا باچا خان بله لار خپله کړه چې پښتنو ډېره موده تر 6,000 کاله پورې دوی تش چې کوم دی توره، ټوپک، جنګ، جګړه، تشدد، دوی کې چې کوم دی دشمني او طرفګني زیاته شوه، اتفاق پکې را نه و. هغې دپاره هغه دشمني او طرفګني خاتمې دپاره هغه په کور په کوڅه باندې ګرځېدو. او ګرانو ملګرو د ټول نه غټ کار چې باچا خان کړی دی چې د پښتنو د تاریخ د 6,000 کالو د جنګ او جدل نه پس باچا خان پاڼه واړوله چې تشدد سره نه کېږي، ټوپک سره نه کېږي، د بل وینې تویېدو سره نه کېږي، وینه په وینه باندې نه پاکېږي. راځئ چې مینه محبت او اتفاق وکړو او د عدم تشدد په بنیاد باندې دا نظام جوړ. او باچا خان د عدم تشدد خلکو یې باچا خان لیونی شوی دی، انګریز خو چې کوم دی غر دی، دې غر سره سر جنګي سر به یې مات شي. ای پښتنو ورونو په ایماندارۍ وایي نن هغه انګریز شته؟ تاسو ته ویم که نه، که تاسو دومره هم نشئ ویلی خاورې به ترې حق والې. هغه انګریز شته؟ او د باچا خان ستایل شته که
د دې مطلب دا چې مضبوط انګریز سر خوړو او د باچا خان سپیانو چې کوم دی نو وګټله دا انګریز چې نه وی تللی نو پاکستان به نو جوړو دا خو پرېږده چې اوس دی پکې مزې کوي مختصر دا چې تاسو نه په دې اجازت غواړم چې ای زما د دې خاورې مزدورانو محنت کشو کسانانو او زه ټول بیا یادوم د دې وطن اوسېدونکو ټولو ته ویم چې که تاسو اتفاق او اتحاد وکړو زمونږ دا بده ورځ به ختمه شي دې نه اتفاق او اتحاد کوئ ما سره بس ګرمي ده سم نه سوچت کوي چې ما نه خلاص شي هغلته مو ګورئ شاته مو ګورئ چا کې فرق دی په رښتیا به په ایماندارۍ باندې د خپل حق دپاره اواز کوئ په ایماندارۍ به میدان ته ځئ چې هر څومره مزدور کمزوری او مخالف مضبوطي مقابله به ورسره کوو سم لاس اوچت کوي ورشئ کیمره ورپسې وګرځوئ چا کې فرق ما درکې جذبه راوسته سم لاس اوچت کوي د ساړه کوي سم اوچت کوي سم اوس یې دومره وخربوئ چې دشمنان یې واوري سم زه درنه د اجمل صاحب په دې شعر باندې اجازت غواړم دا ډېره لویه فلسفه ده دا په داسې هنګامه کې کېږي نه او دا ډېر په ترتیب سره یو شیخ خل غواړي بیا د هغې ریزلټ وښکل غواړي خو به هر کیف دا خو یو جلسه نما اجلاس او میټینګ دی نو چې څومره ممکن و نو هغومره خبرې مونږ وکړي او انشاءالله اتفاق او اتحاد به پیدا کوو او د اجمل صاحب په دې شعر د نجات غواړم چې ای پښتنو ای لیونو پښتنو زه د پښتنو مزدورانو ته لګیا محنت کش ته لګیا دلته ظلم روان دی ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنه شوي پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې مارکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کړو او دا د ظلم زور خوړلی ګلستان بدل